درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله سوا شپاړسم نمبر حدیث مبارک دی. 1716 نمبر. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. دا حدیث زمونږ سردار سیدنا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. الله پاک دی ابو هريره رضی الله عنه نه راضي شي. الله پاک دی د خپل ځان نه راضي کی. الله پاک دی زما ستاسو د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکی. ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قال، چې جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایلی دي، من حلف علی یمین، کوم کس چې په یو کار باندې قسم وخوړو، فرعا غیرها خیرا منها، بیا یې د دغه کار نه سوا یو بل کار بهترین وموندو، فلیکفر عن یمینه، نو د خپل قسم کفاره دی ورکی، ولیفعل الذی هو خیر، او هغه کار دیو کی چې هغه زیات بهتری. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی. دا شانتی حدیث پرونم تیر شوی 1615 نمبر. او دا بل حدیث مبارک دا رالو، مطلب د حدیث پاک دا دی چې چا قسم خوړو چې فلانه کار به نه کوم، خو بیا بعد کې ورته معلومه شوه چې سبا د دې کار کول بهتري ده. ما خو ته قسم کړی دی خو د دې کار کولو کې څه بهتري ده، د دنیا خیر دی ورکی، د آخرت خیر دی ورکی. نو اوس د خو قسم کړی دی. زمونږ بعضې مسلمانان وروڼه داسې دي که نه چې د څه نیکی کار ورته ووایي چې هلکه دا یار ما قسم کړی دی بس. نو اوس د قسم په هکله په دغه ځای کې هدایات او رهنمایي د شریعت واخلو. نبی پاک صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ خلاصه اسانه خبره ده که تاسو بیدار یې یله قسم یې کړی دی د یو کار د نه کولو، خو د دغه کار په کولو کې څه ده بهتري ده. نو دله څه پکار دي؟ نبی علیه السلام څه فرمایي؟ دې دا قسم مات کی، دغه بهتر کار دی وکړي. لکه دا مثال مونږ پرون ویلو د قرآن شریف نه، ان تصلحوا بین الناس، داسې ټکي قرآن شریف کې راغلي دي. یو سړی وایي زما د په خدای قسمي چې زه به د دوو کسانو منځ له ور نشم د روغې جوړې دپاره. نو اوس یو ځای داسې دی چې هلته کې د دغه دوو کسانو ښېګړه د ده د ورتګ نه بغیر کېږي نه، د ده د ورتګ نه بغیر د دې دوو کسانو دا جوړه کېږي نه. هغه به څنګه حالي؟ لکه په دغه ځای کې بس همدا یو انسان دی، بل څوک شته نه د خلاصولو دپاره، د منځ ته ورتلو دپاره. لاره ده، بیبان دی، میره ده، دوه کسان په جنګ شوي دي او دا چې کوم کس موجود دی ده څه چل کړی دی؟ ده قسم کړی دی، زما د په خدای قسم، په دې سور قرآن مې د قسمي چې زه به د دوه کسانو منځ له روغې جوړې له. اوس داسې ځای دی چې اوس هغوی ځان خوږوي، نقصان کېږي، د ده په ورتګ کې بهتري ده، خو ده ته اوس څه رکاوټ دی؟ قسم. نو پیغمبر علیه السلام څه وفرمایل؟ قسم دې مات کړي. قسم به څه سره ماتېږي؟ دی دې ورشي خلاصې دې وکړي، د روغې جوړې دپاره دې اواز وکړي، دوړه دبه دې واچوي، صلح دې راولي، او هغې نه بعد خو قسم خو مات شو که نه، نو د هغې به کفاره ورکړي. یا یو سړی دی او هغه دا قسم خوړلی زما د په خدای قسم چې زه به مور سره خبرې نه کوم، که مور مې بیماره شي پوښتنې له بیا نه وردم، تپوس بیا نه کوم، هسپتال ته به نه وردم، د هغې کمرې او کټ له به نه وردم چې څنګه یې طبیعت زما د په خدای قسم چې زه ور نه شم، سخت قسم یې کړی. او اوس چې دا بنده د قسم سره ناست دا خو زوی دی، نو هسې هم د بیمار له خو نه رهي شي، او چې بیا مور هم وي او بچې وځي ننوځي په کور باندې او مخکې نه اړوي، نو دا خو د هغې هغه مرض ورسره سوا کېږي که کمېږي. اوس بهتري څه کې ده چې دی د دې مور سره کښېني، خو ده ته رکاوټ څه دی؟ قسم دی. نو نبي علیه السلام څه فرمایلي دي؟ قسم دې مات کړي. قسم به څه سره ماتېږي؟ دی به لاړ شي، د مور پوښتنه به وکړي، خپو کې به ورته کښېني، د بچي په طور، د کشر په طور ضد به نه کوي، عاجزۍ سره، او دا سوچ به راولي چې دا مور دا هغه انسان، هغه شخصیت دی چې د دې د برکته زه انسان یم، چې دا زه څه یم، د دې په دعاګانو یم، د دې په پرورش یم، د دې په پالنه یم، او که کېږي ته نه ودم جاري د هغې په وړاندې معافي دې ترې وغواړي، او بیا به د خپل قسم څه ورکړي؟ کفاره. خور سره به خبرې نه کوم، رور سره به خبرې نه کوم، دا مسلې شته که نه؟ قسم او چې هر کاري
دا خو مثالونه وایو کنه چې خبره خو واضح شي، او چې هغه کار د هغې په کولو کې بهتري وي او ښېګړه درته ښکاره شي نو بیا به قسم ماتې ور دپاره. دا د الله هم حکم دی او د نبي علیه السلام هم حکم دی. نو زه د یو ټکي لږ ګورئ زیات زور ورکوم، تاسو ورته پام وکړئ. ځینې کسان بیا وایي ما قسم کړی دی نو څه وکړم، دله بیا اخوا حل ولا نه ورځي قسم یې کړی خو نور اخوا په حل او د هغې په چل نه پوهېږي چې دا به زه د قسم سره څه کوم. نو هغه طریقه نبي علیه السلام اول خو مونږ ته قرآن مجید کې الله پاک حکم کړی دی واحفظوا ایمانکم شته، وی خپل قسم محفوظ کړئ، یعنی بې ځایه مه کوئ قسم. قسم محفوظ کول څه دي؟ مه کوه قسم، بس محفوظ دی. بیا به تا دا خبره نه پوهېږي چې مات مې کو که مات مې نه کو، مات شو که مات نه شو، چې مات شو به څه کومه وکړه او کېږي دا کېږي عرف باندې بنا ده. دا تپوس وکړو قسم کې خو غټ قاف دی معجمه نقطو والا، او زمونږ عام پښتو والا خو تجوید خو یې نه دی کړی، دی وایي قسم دی نو وړوکي کاف سره قسم وایي دا کېږي که نه کېږي. نو جواب دا دی چې دا کېږي، ځکه د قسم بنا په عرف باندې او په عرف کې دا قسم ویلی کېږي، د ده نیت دی دغه د قسم بیا هم کېږي، د عرف په بنا باندې کېږي، ځکه مخکې نه دی پوه که نه هغه وایي چې ما ته قسم بیا هم کېږي. نو قسمونه محفوظ کوي. محفوظ کول دا مطلب چې مه کوئ قسم چې ضرورت یې نه، چې ضرورت د قسم نی او د قسم نه ځان وساتئ، چې ضرورت پېښ شو بیا هغه پوره کا. دویمه حکم د شریعت څه دی؟ بیا یې پوره کا. خو چې اوس پوره کولو کې داسې کار رالو چې هلته ورکې بهتري د هغې په نه پوره کولو کې ده نو بیا به هغه قسم ماتې، هغه بهتر کار به کوې او بیا به کفاره ورکوې. کفاره څه شی دی؟ کفاره د ټولو نه پهله خو غلام آزادول دي. غلام آزادول، منډۍ کې به غلام والي او هغه به د الله رضا دپاره آزاد کړي، یا که په خپل ملک کې د غلام وي. غلامانو وینځي اوس نشته دی په ټول عالم کې. ملکونو دا معاهده کړې ده چې دا جنگي قیدیان نه دي، په جنگ کې چې قید شي دا به جیل کې ساتو. د دوه ملکونو جنګ وشي که نه، یو ملک د یو نه فوجیان او بندیان گیر کړي او بل ملک د بل نه فوجیان او بندیان گیر کړي، نو دوی اوس دا معاهده کړې ده د کمقلو چې دا به جنگي قیدیان به دا به په جیل کې سن 71 کې بنګال کې زمونږ کسان بیا جیل کې وکړ، دا به وي جیل کې وي، آزادوي به نه، بس پنجره کې به بند دي. او الله رسول او قرآن او شریعت وایي چې نه دا پنجره کې مه بندوئ، پنجره کې مه بندوئ، د کافرو نه بندیان ونیوه که نه ښه سوچ وکئ. دا ټکي ګورئ د اسلام د وړ پړ دی، ګورئ چې سبا دله جواب درځي. زمونږ اسلام وایي چې کافرو نه هم کسان ونیوه فوجیان نو هغه د مسلمانانو فوجیانو ته یو حواله کوي، د غلام بشي. بیا د مسلمان فوجي ته، مسلمان مجاهد ته الله رسول او شریعت وایي چې څه خپله اغوندي ابه د جنګي قیدي لم ورکړي، چې څه خپله خورې پخلی ابه د جنګي قیدي لم ورکړي، دی به ستا د کور بنده شي. د څنګه د خپل سره او د بچو صدقه فطر ورکړي داسې به د دم ورکړي سرسایه. څنګه اختر کې کپړې جامې ځان له بچو لکې دا شانتې به د جنګي قیدي لم ورکړي. کم قسم چت لاندې ته اوسېږي هغه قسم چت لاندې به دیم اوسئ. ځان سره به ګرځې را ګرځې بازار ته هلته سال سودا واخېسته هغه به در سره تیلی کې را روانه کړي، مړي ژوندي به در سره ځي. نو اوس ووایئ ښېګړه د شریعت په دې هدایاتو کې ده دغه جنګي قیدي دپاره که د دغه متیازنو هغې وایي پنجره کې بند کړئ او دال پې خورئ، ازاده فضا چې در نه ونه ویني دا خو اذیت دی. او دا زمونږ والا څنګه کار دی چې جنګي قیدي دي ونیول نو وویشه په مجاهدینو وویشه تقسیم کا، هغې ځان له خرڅوي او که ځان سره ساتي چې ځان سره ساتي چې څه اګوندې ته هغه بدله هم ورکوي، چې کوم قسم چت لاندې اوسېږي ورکوي به، چې کوم قسم خوراک کې هغه شان بدله هم ورکوي، چې کوم قسم سورلی کې ګرځي هغې کې به سره دا غلام هم ګرځي. اوس هغې په مونږ باندې دا الزام لګوي دا ستاسو د شریعت او د اسلام دا قانون دا د ظلم دی او زمونږ والا د انصاف دی. نو تاسو وایئ انصاف زمونږ والا کې دی که د هغې والا دا هسې هغې هغه شور هغه د بازار د غل چغې نه دي، د انګریزانو ترتیب چې دی میډیا او د چغلو سپیکر خو هغې سره دي که نه، دا میډیا خو هغې سره ده. نو چې هغې په کوم قسم چغې وایي مونږ هم ترې متاثره کېږو. په بازار کې چې غل غلا وکړي که نه د چا نه موبایل وتښتوي یا بټوه وتښتوي نو چې ته ورپسې چغه کړې چې خلکو ته وایي چې ویسارې کوي غل دی که نه، نو هغه غل هم چغه کړي خلکو ته وایي هغه د ویسارې کوي غل دی، نو غل هم منډې وایي او خلک هم منډې وایي، نو پته نه لګي چې غل پکې کوم دی. نو چې کوم غل یا روغ غونته یو کوڅه کې ته وشي. د انګریزان ظالمان د یهود او نصارا مونږ سره داسې چل کوي، دا د چغلو سپیکر هغې سره دي. نو هغې په دغه سپیکر باندې دا چغې وایي په میډیا باندې، الکترونیک میډیا ده که پرنټ میډیا ده، په هغې دا چغې وایي دا د اسلام قانون وایي دا د ظلم دی. نو ما درته صرف یو نقطه وویله چې د خپل دین د وړ پړ پته درته ولګي. هغې وایي دا جنګي قیدي په پنجره کې بند کړئ او دال پې خورئ، او مونږ وایو چې جنګي قیدي پنجره کې مه بندوه، دا چې دا چا کوم مجاهد ورسره جنګ کړی دی ده ته یې حواله کړه
او بیا د شریعت څخه حکم دی د اسلامي مجاهد ته چې څه اغوندي بدلم ورکي چې څه خوري هغه بدلم ورکي چې کم قسم بستر استای ابد دم چې کم قسم سورلای کې ګرځي کې بګرځي صرف په خدمت دلکه د کور بنده شو چې بیا اختر رالو سرسانه د خپل بچو ورکي د دبم ورکي او آزاد بګرځي بهرحال اوس غلامان نشته خدای د مسلمانانو له داسې طاقت ورکي چې د عالمي دا کم قانون جوړ شوی چې دا مات او بیا د جنگي قیدیان ني دا بیا کارخانو کې دلته په پاټلو کې خرسي کې په بیا باندې وینځي مخاله په بیا او به نکاح به سره هم بستری کې هغه څوک کې کوي زمونږ نوجوانان ته دا پته نشته چې جهاد کې دا مزيدي یعنی یقینو چې دا موږ تاسو پاتانی او په دغه باندې مرګ نه دلته او ټول ادرو کې د ګولې مړي پراتی ځوانان تختی وګدوب د ځوانان ورکه پراتی چینار بني دا به یقینو چې جهاد په میدان کې د کفارو مقابله کې بجنګي دا امر صلاحیتونه دي ورکی مونږ کې قرباني شته مونږ دغه د مال قرباني ورکو د جیدات قرباني ورکو د ځوانانو قرباني ورکو د عزتونو قرباني ورکو د پیسو قرباني ورکو خو بې ځای مونږ د قرباني صلاحیت شته خدا چې د کفارو مقابله ته شي کنه زما په خیال زموږ په یو ادیره کې چې داسې اعلان نه شوی چې مجاهد فلانه ځکه د کافرو سره جنگیدو د مسیزو او هغه فلانه ادیره کې د مجاهد جنازه بیا راشي چې جهاد کې وفات شي او په پوله او په پټي باندې په کنزلو په وی بنا او په لاړو ټکلو باندې راشه ادیره کې پراتی نو غلام با آزادۍ د قسم په کفاره کې یا به لسو مسکینانو له سحر ماښام دوه ټیمه روټۍ ورکوي یا به لسو مسکینانو له لس جوړې کپړې ورکوي او یا چې په دې درو باندې قادر نه کنه نو بیا به داسې کار کوي چې درې روجې به پر لپسې نیسي منځ کې به ورکې وقفه نه کوي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين